در ټولو څخه مخکې د عمر په باره کې سوال کیږي چې ستا خپل عمر عزیز په څه طریقه سره تیر کړي. په ټوله زندګي کې تا په عمر کې څومره حصه په نیکۍ کې تیر کړی دی او څومره حصه په معصیت او په ګناه کې تیر کړی دی. د دې وجې څخه د انسان عمر د الله جل جلاله د طرف څخه د امتحان دپاره یو متعین وخت دی. لکه څنګه چې په مدرسو، اسکولو، کالجو کې د امتحان د سوالو دپاره او د جواب د لیکلو دپاره 3-4 غنټې وخت وي، او که چیرې تا د هغه 3-4 غنټې وخت پر کار باندې ولګاوي، د سوالو جوابونه دې په ښه طریقه سره ولیکله، نو ته په امتحان کې کامیاب یې. ته پر اعلی درجې باندې کامیابي حاصلونکی یې. د هغه رقم که چیرې د الله جل جلاله د طرفه څخه چې کم عمر انسان ته ورکړی دی هغه په صحیح معنا سره دی تیر کې، او په صحیح معنا سره د الله جل جلاله پر احکام او د نبی علیه الصلاة والسلام کم احکام مشترا شولی دي د هغه مطابق زندگی تیره کې، چاته 50 کاله، چاته 70 کاله، چاته 80 کاله ورکړي دي، که چیرې هغه پر دا کار باندې ولګوي نو دی به کامیاب وي. نو الله جل جلاله د نبی علیه الصلاة والسلام په ذریعه سره چې کم احکام پر موږ باندې لازم کړي دي، ګویا کې دا د ټولو مسلمانانو دپاره سوالات دي. نو دغه احکام به عملي جامه ور اغوندي، د دې سوالات جوابونه به په ښه طریقه سره ورکوي. لکه څنګه چې یو طالب علم په امتحان کې د سوالو او د جواب د لیکلو دپاره دی وخت نه ضایع کوي، په ښه طریقه سره دی هغه سوالو جوابونه ولیکي، نو دی په امتحان کې پر اعلی درجه باندې کامیاب دي. د هغه رقم ټول انسانان که خپل عمر عزیز وخت نه کړي ضایع او یو ګړی قیامتي وبولي، نو د الله جل جلاله کم احکام دي هغه عملي کړي، نو انشاءالله ټوله عمر د قیامتي ګرځي.